خدي د ټولو نه اول خو به تاسو ماته په کمنټس کې دا ووایئ چې د قاري صاحب کومه طریقه اختیار کړې ده، دا طریقه غوره ده که دا طریقه ښه ده که دا طریقه ښه نه ده. د طلبای کرامو سره په دې طریقه باندې مخې ته راتلل، طلبای کرامو ته په داسې طریقه باندې فارمیټ وغیره ورکول، د دې قاري صاحب دا طریقه صحیح ده که صحیح نه ده، دا فیصله زه په خپل عوام باندې پرېږدم. زه به صرف دې قاري صاحب ته یو څو پیغامونه په دې ویډیو کې ریکارډ کوم چې تا په دې ویډیو کې یو څو غلطیانې کړې دي او دا ویډیو تا چې کوم دی سوشل میډیا ته راویستلې ده. ګوره چې د ټول نه اولنۍ غلطي خو تا دا کړې ده چې زمونږ علماء کرام الله، قرا حضرات الله، تبلیغي حضرات الله د ټولو نه اول چې کار کوي نو داسې په هغه کار باندې سوچ کول، په هغه کار باندې غور او فکر کول، د هغې نه وروستو بیا هغه کار کول، داسې قدم نه اوچتول چې د هغې په ذریعه باندې د خلکو په منځ کې قاري صاحب ته، علماء کرامو ته، طلبای کرامو ته غلطه ګوته څوک ونیسي، هغوی ته یو غلط کمنټس وکړي، هغوی ته چې کوم دی د هغوی زړه د هغوی نه متنفره شي. داسې کار کول علماء کرام الله، طلبای کرام الله، دغه شان قرا حضرات الله، تبلیغي حضرات الله داسې کار کول نه دي پکار. ځکه زمونږ د علماء کرامو د قرا حضراتو مثال تاسو ته پته ده چې د هغې مثال هغه علماء کرامو د څه سره ورکړی دی، د هغې مثال د سپینې کپړې سره ورکړی دی. په سپینه کپړه باندې تور داغ د ډېرې لرې نه چې کوم دی نو هغه ښکاري، او دغه شانتې په توره کپړه باندې خو هغه د نږدې نه هم نه ښکاري. نو عوام که هر څه وکړي نو خلک ورته ګوته نه نیسي، خو که علما او قرا حضرات چېرته یو غلط کار، یو خلاف اولا کار وکړي نو هر سړی ورته ګوته نیسي، وایي قاري صاحب ته وګوره، علماو ته وګوره. نو تاسو دا کار کړی دی، زه د دې سره اختلاف نه لرم چې تا دا پرمیټونه ویشلي دي، اختلاف صرف ستا د دې طریقې سره لرم چې دا طریقه دې ټیک نه ده. طریقه دې ځکه ټیک نه ده چې تا خو تقریبا 40-50 واړه به ستا سره نو که چېرته 2 او 3 پرمیټونه ته دغې طلبای کرامو له ماشومانو له په لاس کې تا ورکولی نو هم دا طریقه به تا اختیار کړې وه او په صحیح طریقې باندې به په 2 منټه کې دا ماشومان وزګار شوي وو. دا طریقه ټیک نه ده. او که تاسو که خپل کمنټسونه وګورئ نو په هغې کې هم ډېرو کسانو عوامو خلکو تاسو ته ستاسو له دې طریقې نه هغه ستاسو سره اختلاف کړی دی، زه در سره هم اختلاف لرم. بل دا قاري صاحب چې ظاهره ده چې دغلته به سپارې پرتې وي، دغلته به قرآن مجیدونه پرتې وي او د مدرسې مثال چې کوم دی هغه د جومات وي، نو په جومات کې داسې منډې اترلې وهل، دغه شان په جومات کې یا دغه شان په مدرسه کې غویمې کول د قرآن مجید او د هغې د ځمکې او د جومات او د مدرسې د ځمکې بې احترامي کېږي، نو داسې کول هغه نه دي پکار زما عزتمندو. نو پکار دا د قاري صاحب چې ته یو څیز کوې نو پکار ده چې هغه په ښکلې طریقې باندې او په اعتدال سره یې وکړي، په اعتدال سره. او اسلام او شریعت چې کوم دی هغه اعتدال غوره کړی دی، میانروي اعتدال هغه چې کوم دی نو هغه غوره کړی ده. داسې یو کار نه کول چې د هغې په ذریعه باندې په خلکو کې بګلاو پیدا کېږي، خلک د یو بل سره جنګېږي. بل دا چې په دغې کې بعضې ماشومانو ته به پرمټ میلاو شي، بعضو ته به 3 میلاو شي، بعضو ته به 5 او بعضې ته چې کوم دی هغه به سره میلاو نه شي. دا څیز چې کوم دی نو هغه زیات تر مدارسو بند کړی هم دی. مونږ په خپله مدرسه کې هم الحمدلله طلبای کرام به دا څیز اکثر راوړو، خو بیا مونږ منع کړل ځکه زموږ سره تعداد سیوار سر 200 واړه دي زموږ سره طلبای کرام دي را سره، نو هغوی به اکثر بعضو ته به ورسېدل، بعضو ته به ونه رسېدل، نو هغه څیز مونږ منع کړو د دې لپاره چې یاره په خلکو کې بګړه د طلبای کرام په منځ کې نه پیدا کېږي، ځکه بعضې ماشومانو ته ورسي بعضو ته ونه رسي، نو مونږ دا څیز منع کړو. خو بیا هم که بعضو مونږ وي که د بعضې ماشومانو شوق وي، د هغې د میاندو د هغې د والدینو شوق وي، نو بیا دومره راوړئ چې ټولو طلبای کرامو ته یو پرمیټ 2 چې کوم دی هغه په اسانۍ سره پوره کېږي. نو اختلاف رای هر چا ته حق دی، ما دا ستا د دې طریقې سره اختلاف وکړو. نور زمونږ ورور یې، زمونږ د سر تاج یې، مونږ د قدر کوو، مونږ د عزت کوو، مونږ د احترام کوو، مونږ درته په ښه سترګه باندې ګورو. هر یو قاري، هر یو عالم، هر یو طالب زمونږ د سترګو تور دی، زمونږ د سر تاج دی. مونږ صرف ستا سره ستا د دې طریقې اختلاف لرو. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ته په دې د عمل کولو توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمة الله.